د نکاح په باب کې دا هم یوه مسله ده چې دوه خویندې یو سړی په نکاح نشي اغستی تر څو چې خپله خور یې په نکاح کې وي نو د اوښي سره نکاح جایز نه دی. البته که خور یې مړه شوه یا هغه طلاق کړه او طلاق نه پسې عدت پوره شو، عدت کې هم ورسره نکاح نشي کوي. عدت دې ته وایي چې طلاق نه پس به دا ښځه 3 ماهوارې تېروي. 3 ماهوارو پورې د دغه زاړه سړي پکې حق دی. یا یک اولاد په خېټه دی، د اولاد ته پیدا کېدو پورې عدت دی. نو چې عدت هم پوره شي اوس ورسره نکاح جایز دی. د عدت پوره کېدو نه مخکې هم د خور خاوند سره نکاح نه کیږي. اتمه مسله ده چې که 2 خویندو سره یو سړي نکاح وکړو، 2 خویندو سره یو سړي نکاح وکړو نو اولنی نکاح یې صحیح دی او دویم نه دی صحیح. مثال په طور باندې یوې خور سره 3 بجې نکاح وکړو، بلې خور سره 2 منټه پاسه 3 بجې باندې وکړو، نو چې دا اول کم نکاح شوی دی دا ټیک دی، دویم د سره کیږي نه. او که په یو ځای باندې دواړه نکاحونه شوي وو نو دواړه نه دي صحیح. مثال په طور 2 خویندې دي، یو سړي نکاح تړلو چې دا پلانې او پلانې د پلاني لونه دا تا په نکاح شرعي په داسې قبولي کړي دي، دوی چې او په یو ځای دواړه نکاحونه وتړل نو دواړه نه کیږي، دواړه به خراب شي. یوه به نکاح کی پکې دوباره د یوه به پرېږدي. نهمه مسله د یو سړي نکاح د یوې ښځې سره وشو نو تر څو چې هغه ښځه د ده په نکاح کېده نو د هغې ښځې د پلار د خور، د پلار خور څوک ته خو ترور ده که نه، او د مور خور ترور ده، او خورځه او ریرې سره د ده نکاح جایز نه دی. کومه ښځه چې تا ځان ته نکاح کړه د هغې ښځې ترور ته نشي کوی، د پلار طرفه ترورې، د هغې ښځې د مور طرفه ترورم ته نشي کوی، د هغې ښځې خورځم نشي ځان ته نکاح کولی، د هغې ښځې وریره هم ځان ته نشي نکاح کولی. د کومو 2 ښځو په منځ کې چې داسې رشته وي دا قاعده درته ښایي، قانون درته ښایي چې کمې 2 زنانه په یو نکاح کې جمع کولی کیږي او کمې 2 زنانه په یو نکاح کې نشي جمع کېدی. د دې دپاره تاسو له کولیه ښایي. کولیه دا ده چې د کومو 2 ښځو په منځ کې داسې رشته وي چې که یو سړی او بله ښځه فرض شي نو د یو بل سره یې نکاح نه کیږي، نو داسې 2 ښځې یو سړی یو ځای په نکاح نشي اغستی. مثال په طور باندې 2 خویندې په نکاح نه دي جایزې. ولې؟ که دا 2 خویندې موږ دوی کې دا قاعده وچلوو چې یوه خور یې الک جوړ کو، فرض کو چې دا یوه خور یې الک شه او دا بله یې ښځه شوه، نو دا دواړه یو بل ته راوکیږي. نو که یوه خور یې نر شو دا بل ښځه شوه نو دا څه شی شو؟ خور ورور شو، ورور سره نکاح نه کیږي. که دا بله نارینه کې فرض کې دا بله وله جنۍ فرض کې بیا هم نکاح نه کیږي ځکه چې وروري کیږي. ترور سره نکاح نه کیږي. ولې؟ ترور او د هغې چې کومه خورځه ده یا یې وریره ده دا دواړه په یو نکاح کې ځکه نشي جمع کوی. مثال په طور باندې دا وریره او ترور، که ته وریره نر فرض کې، که وریره نر فرض کې او ترور ښځه فرض کې، نو دا وریره چې نر شو نو د هغې ښځې وراره شه، وراره سره نکاح نه کیږي. او که ترور ورته ښځه کې او ترور ورته نارینه فرض کې
او دا وریرا ورته خزه فرض کی نو چې ترور ناره نشو نو دای وراره شو او کترور خزه شوا او د ناره نشو نو بیا ترور ماما جوړیږي او ماما سرم نکاح نه کیږي. هر دا قانون زده کې کمی دوی زنانا چې یوه پکې نر فرض کې بلې سره نکاح نه کیږي بله پکې نر فرض کې بلې سره نکاح نه کیږي دواړه طرف ته چې نکاح حرام وي پوهېږه دا دوه ښځې په یو ځای نشي جمع کولی. البته که هغه یو مړه شوه یا طلاق یې کړه او عدت یې پوره شو نو بیا هغه بله اغستی شي. 11مه مسله په یوه ښځه او یوه د هغې بنځی دواړه یو سړی په نکاح یو ځای اغستی شي. مثال په طور باندې د یو سړي بله ښځه د هغې نه لور ده ځوانه لوري ده او څو وخت پسې بله ښځه وکړه بیا دی مړ شو یا یې طلاقه کړه نو ته ولګېدې د ده سړي دا دویمه ښځه دې هم وکړه د مشرې ښځې لور دې هم د هغه نه وکړه دواړه جایز دي هېڅ خبره نشته د سره کې پردی دي ځکه چې دا یوه ورته ښځه فرض کړي نو د ده خو مور جوړیږي خو که چېرې دا مور ورته نر فرض کړي نو دا یې بیا هېڅ هم نه کېږي. پاللی شوي سره هم نکاح جایز دی. یو هلک دی بعضې ښځو بچي نه وي بیا چا نه هلک راواخلي وی پالي وړوکی یې لوی کي وایي چې دا زما زوی دی. ګوره یاد وساتئ چې پی دې ولنی ورکړي او تیکې دې پی نی پردی هلک هر څومره چې وپالې دا پردی دی چې ځوان شي ته به ترې پرده کوې. یو هلک یې پاللی و او زوی یې ورته ویلو او په نکاح یې اغستی شي دا زوی نه دی نو دا هلک چې لوی شي ځوان شي ښه ښکلې دا مور نکاح کولی شي چې دا ځان ته دی مور وایي چې دا زما زوی دی هېڅ دی نه دی چې تی دی نه دی ورکړی نه خپلېږي. کومو رشته دارانو سره چې نکاح کیږي د هغې ذکر دی. 14مه مسله سکه ماما نه دی. یو سړی دی هغه ستا سکه ماما نه دی. نن سبا خو په دروغه خلکو دا مې ماما دی دا مې تره دی او دا مې پلانکی دی منځ کې ډېر لرې رشته دار وي. کم سړی چې ساکه ماما نه دی بلکې په رشتې سره ماما لګي نو نکاح ورسره جایز دی. دغه شان که په لرې رشته سره تره وراره یا خوریه کېده رشتیا تره نه و نه رشتیا وراره و نه رشته خوریه و بلکې لرې رشتې سره دا زمونږ خوریونه کیږي نو هم ورسره نکاح کیږي. دغه شان د تره د ماما د ترور د زوی سره هم نکاح کیږي. 14مه مسله دغه شان چې دوه خویاندې سکه نه وي خپل مابین کې یوې بلې ته خور وایي خو سکه نه وي د ماما یا د تره یا د ترور لوڼه وي په خپل مابین کې نو هم یې یو سړی یو ځای په نکاح اغستی شي. او داسې خور یې که په نکاح کې وه هم یې د خاوند سره نکاح جایز دی. ترور لور دی راته ورته خور وایي دا زما خور ده چې کله تحقیق وکړي ترور لوري وي نو دا دوه ښځې یو سړی کولی شي. دغه حال د ترور وغیره هم دی چې که په لرې رشتې سره لګي نو ترور وریرا او خورزه یو ځای یو سړی په نکاح کولی شي ځکه چې دا رشتیا ترور نه تروریانې نه دي لرې رشتې سره خلک خپلوي. رضاعت په وجه د حرمت رشتې رضاعت د تیر او دلو ته وایي. په تیر او دلو کې قانون زده کې تیر او دلو سره به ماشوم په ښځې او د هغې په اولاد هله حرامیږي چې د ښځې په سینو کې پی وي. نمبر 1. دویم شرط دا چې دا ماشوم د 2 کالو او د 2 کالو نه کم عمر کې څکلی وي. دریم شرط چې پی څکلی وي تشه خولې نه وي وروړي پی څکلی وي. ګوره شرطونه واورئ په دې ښځې کې پی وي که پی پکې نه وي تش وچ تی ورکړی دی چړپولی دی هېڅ هم پې نه کېږي. نو اول شرط دا دی چې ښځې کې پی وي. دویم شرط دا دی چې ماشوم د 2 کالو یا د دې نه کم و. دریم شرط دا دی چې دا پی څکلی وي. څلورم شرط دا دی چې دا پیو څکلو معامله
ټول کور منی، څوک شک یا شبه پې نه کوي چې مړه داسې وایي دا جنۍ نه ده خوښه، ټول کورې مني چې دا کار شوی دی داسې، یا که ټولې نه مني نو کم از کم یو دوه ګواهان بیا ورباندې وي، نو بیا به دا ماشوم د دغې ښځې په تمام اولاد حرام وي، صرف دا یو ماشوم به پې حرام وي. کم ماشوم چې د پردی ښځې ته یې ورودلو، دقه یو ماشوم به د دې ښځې په لویو وړو ټولو باندې حرام وي، خو د دې ماشوم نور خویندې ورونه نه دي حرام. مسله واورئ، څومره رشتې چې د نسب په اعتبار سره حرامې دي، هغه رشتې د پیو په اعتبار سره هم حرامې دي. لکه څنګه چې سکه ورور نه دی جایز، داسې د پیو ورور نه دی جایز. څنګه خور نه ده جایزه، داسې د پیو رودلي خور نه ده جایزه. سکه ماما سره واده نه کیږي، د پیر رودلي ماما سره واده نه کیږي. یعنی د رضاعي مور د خاوند سره نکاح نه دی جایز. کم سړی ښځې پی چې چا ورودلې، نو که جنۍ پی ورودلې نو دا جنۍ د دې ښځې په خاوندم حرامه ده، ځکه چې د دې ښځې او د خاوند دواړو په یو ځای دا لور شوه، او که زوی دی د دواړو زوی شه، په یو بچي هم نه دی روا دا یو ماشوم، ځکه چې دا یې د پلار دا یې پلار شو. چاته چې یې پی ورکړې د هغه سره او د هغه د اولاد سره نکاح نه دی جایز د دې ماشوم، ځکه چې دغه د دې اولاد شو. دغه شان د رضاعي ماما خوریه وراره سره تر سره هم نکاح حرام دی. شپاړسمه مسله، دوه رضاعي خویندې هم یو سړی په نکاح نشي اغستی. غرض کم حکم چې پورته بیان شو هغه دلته په رضاعت کې هم دی. کمې ښځې پی دی چې ورودلې، نو د هغه ټولې لوڼې ستا خویندې شوې، نو که چرې یوې جنۍ د هغې ښځې پی رودلې وه او دا جنۍ چا وکړه، نو د هغې ښځې لور بیا نشي کوی، یوه لور هم نشي کوی. همدارنګې حرام سیز سره هم حرمت ثابتېږي. یو سړی د یوې ښځې سره زنا وکړي، نو چې کمې ښځې سره سړي زنا وکړه، د هغې ښځې مور او د هغې ښځې اولاد په دې زناکار سړي باندې حرام دی. اتلسمه مسله، یوې ښځې د ځوانۍ په شوق سره یو سړي ته لاس وروړو. یوه ښځه ده، هغې یو سړي سره لاس میلاو کړو، خو په شوق یې میلاو کړو، زړه کې ورته د یارۍ سوچ وو، زړه کې ورته د مینې سوچ وو. که خیال دی کړی، عام سړي ته چې کله بې خیاله بې د شوقه څوک لاس ورکوي، نو په هغې لاس کې هیڅ قسم ته اثر نه وي، لکه چې لرګي سره د لاس وجنګي. خو چې کله دې په زړه کې ګډبډ وي، زړه کې دې د الک ته مینه پرته وي، یا د یوې ښځې ته په زړه کې مینه او شوق پروت وي، نو هغې سره چې څنګه لاس وجنګېږي یو کرنټ سړی محسوسوي. دغ کرنټ سره دغ شوق سره که چرې یو سړي ته ښځې لاس ورنږدې که، لاس یې ورسره میلاو که، یا یې په اوږه ورباندې لاس کېښوده، یا یې د دې سړي په خېټه لاس کېښوده، خو د دې ښځې زړه کې شوق و د مینې او د هغه د شوق په طبیعت باندې لاس وروړو، نو دغه شان د دغې ښځې مور او اولاد په دې سړي حرام دی. که دې ښځې دې سړي ته هر ځای له ګوتې وروړې، خو چې په زړه کې شوق و، نو بس دا سړی د دې ښځې داسې شو لکه خاوندې چې وي. نو دغ سړي مور چې ده او د دغ سړي اولاد چې ده، یا د دغ سړي پلار د دغ سړي اولاد په دې ښځې باندې حرام شو. داسې وګڼه چې ته یې ښځه شوې او د دې
سړی پلار دې سخرش او که سړی لاس وروړي لکه څنګه چې دا ښځې خبره ما ذکر کا دغسې که یو سړي وي ښځې له لاس وروړو پوګی په لاس کې خو یا لاس ورسره ملاو کو زړه کې شوق وو نو د هغې په مور او اولاد دا لک حرام دی. کمې ښځې لري چې په شوق ګوتې وروړې هغه ښځه ستا داسې وګڼه چې خپله حقیقي ښځه یې وګڼه زړه کې تصور کې دا نه چې بیا هغې ته روزانه ورځه خپله ښځه دی دا نه تصور به داسې وکړي چې ګویا کې دا ستا ښځه شوه نو د هغې اولاد او د هغې مور پلار دا به ستا سخر خواښي ګرځي حرام بشي. نو لسمه مسله د شپې په تیاره کې یو سړي خپله ښځه ویښوله دې خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی دې ته حرمت مساهرت وی یو سړی شپې پاڅېده خپله ښځه راغواړي خپل کټ ته یا یې ځان له راغواړي بهر غولي ته یا یې راویښوي چای اوبو ته خو چې خپلې ښځې له سړی ګوتې وروړي نو د سړي په زړه کې خامخا د خپلې ښځې متعلق یو شوق یو کرنډ یو مینه وي نو دا اقه مینه یادوي اقه شوق یادوي چې د شپې په تیاره کې خپله ښځه راویښوله او په غلطۍ سره یې په لور یا انګور لاس ولګېده او دا لاس لګولو ټیم کې د ښځې خیال یې پرې راغی یعنې دی وله ګوتې وروړي په دې نیت یې وروړي چې دا خو مې ښځه ده نو ظاهره خبره ده چې لور ته سړی ګوتې وروړي نو هغه داسې تصور سره سړی وروړي لکه چې په لرګي دي لاس لګي هېڅ زړه کې نه راځي خو چې خپلې ښځې له سړی ګوتې خېټې ته لاس ته پښو ته هر ځای له چې وروړي نو هغې سره یو خاص تصور راځي وایي چې که سړي خپله ښځه راویښوله غلطۍ سره یې په لور یا انګور لاس ولګېده او د ښځې خیال یې پرې راغی او د ځوانۍ په شوق سره یې لاس وروړو دا پکې شرط دی د ځوانۍ په شوق سره په هغه غلط خیال سره یې لاس پې ولګولو نو اوس دا سړی په خپلې ښځې د همیشه دپاره حرام دی چې د ښځې په تصور د خپلې لور باندې لاس ولګېده په تیاره کې یا دې په انګور لاس ولګېده نو خپله ښځه در باندې همیشه دپاره حرامه شوه دا داسې حرامه ده چې په هیڅ صورت نه جایزه کیږي دغه ښځه به اوس دی پرېږدي خبره ختم. شلمه مسله یو هلک په خپلې میرې مور باندې په بدنیتۍ سره لاس ولګولو پردی مور یې وه بنځی زوی و خو دې بنځي زوی دې په خپلې میرې مور ته د شوق په نیت لاس ولګولو لاس ته سر ته مخ ته هر ځای ته نو دغه ښځه په خپل خاوند بالکل حرامه شوه اوس هیڅ صورت د حلالې نشته او که دې میرې مور داسې وکړل بنځي زوی باندې لاس ولګولو په دې نیت باندې نو هم دغه حکم دی چې مکمل به دا ښځه په خاوند حرامه شي. د مسلمان ښځې نکاح هم غیر مسلم سره نه دی جایز. 21مه مسله د مسلمان ښځې نکاح د بل یو مذهب والا سړي سره نه کیږي شیعه سره نکاح نه کیږي هندو سره نه کیږي سکھ سره نه کیږي عیسائی سره نه کیږي یهودی سره نه کیږي بلکې که یو سړی مشرک وي قبرونو والا اولیاء او بزرگان دوی نه د خیر او د شر تمه لري د سره نکاح نه کیږي. همدارنګې د عدت په دوران کې هم نکاح نه دی جایز که د یوې ښځې خاوند مړ شو یا یې دا ښځه طلاق کړه نو تر څو چې عدت نه دی تیر شوی د بل سړي سره نکاح نشي کولی او همدارنګې په نکاح د پاسه نکاح هم نه کیږي. 23مه مسله یوې ښځې چې د یو سړي سره نکاح وشو نو اوس چې تر څو هغه سړي طلاق نه دی ورکړی او عدت یې نه دی تیر شوی بل سړي سره نکاح نشي کولی. الله دې موږ تاسو ته پویا و عمل نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.